حامدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. محترم و عزتمندو، تاسو ته به پته لګېدلې وي چې په نن سبا حالات کې بارانونه ډېر زیات شوي دي، سیلابونه راوتلي دي، کورونه یې هغې چې کوم دی وران کړل، خلک یې چې کوم دی یوړل، سیلابونه ډېر زیات راوتلي دي. د دې مین وجه څه کیدی شي؟ دا سیلابونه دا د څه وجې نه راوځي؟ یا مطلب دا دومره ډېر بارانونه چې د ضرورت نه زیات شي دا د څه وجې نه کیدی شي؟ یا ساتي عزتمندو، د ټولو نه اول خبره هغه دا ده چې ګناهونه زیات شوي دي. ګناهونه زیات شي، الله جل جلاله ناراضه شي، د کمې علاقې نه د کمې علاقې د خلکو نه خدای پاک جل جلاله ناراضه شي، په هغه خلکو باندې الله جل جلاله طوفانونه راوړي، په هغه خلکو باندې الله جل جلاله عذابونه راوړي. تاسو وګورئ په نن سبا حالاتو کې دومره بارانونه زیات شوي دي، دومره سیلابونه راوتلي دي. په پاکستان کې په بلوچستان کې چې کوم دی سیلابونه راوتلي دي، همدغه شانته KPK کې ځای په ځای باندې سیلابونه راوتلي دي، که چارسده ده، که مردان دی، که ټانګ دی، یا داسې نورې علاقې وکتلی شي، دې کې ډېر زیات سیلابونه راوتلي دي. تاسو ته به په ویډیو کې ښکاري په بنګلادیش کې یو سیلاب راوتلی دی، ډېره خطرناکه ګلۍ په هغې کې شروع ده، او سیلاب هم دی او ګلۍ هم شروع ده، ډېره خطرناکه ګلۍ پکې شروع ده. تاسو ته په سایډ باندې به دغه ویډیو ښکاري. یاد ساتئ د دې اصل وجوهات څه شی دی؟ اصل وجوهات د دې دا دی چې ګناه ده. ګناه زیاته شي، الله جل جلاله ناراضه شي، خدای پاک جل جلاله د دغه خلکو نه د دغه کلي د خلکو نه خفه شي، نو خدای پاک جل جلاله په هغوی باندې بیا قسمه قسم عذابونه راوستلی شي. تاسو وګورئ په نن سبا وخت کې وګورئ څوک مونځ ته توجه نه ورکوي، څوک روجې ته توجه نه ورکوي، څوک زکات ته توجه نه ورکوي، څوک حج ته توجه نه ورکوي. همدغه شان که انسان وګوري هغه هره ګناه کوي، که هغه غیبت دی، غیبت هر انسان کوي. په نن سبا وخت کې چې دوه کسان ناست دي هغوی به غیبت کوي. همدغه شانته که انسان وګوري هغه زنا کوي، هغه خامخا د زنا دپاره که دته څه میلو شو دا زنا کوي. الله جل جلاله دې ټول مسلمانان د دې ګناهونو نه وساتي. همدغه شانته چغلخوري کوي، منافقت کوي، یو بل ته دروغ وایي، دا ټول ګناهونه دي، دا لوی لوی ګناهونه دي. اصل وجوهات د دې طوفانونو او د دې بارانونو او د دې سیلابونو وجه دا ده چې ګناهونه انتهایی زیات شوي دي. چا کې صبر شته نه دی، په چا کې چې کوم دی هغه نیک عملونه چې کوم پخوا خلکو به یو عمل وکړلو هغه عمل به خدای پاک جل جلاله قبول کړلو، نو خدای پاک جل جلاله به د یو عمل د وجې نه غونډې علاقې ته خیر رسولو. او نن سبا هر ځای کې مونځ هم کیږي او دس هم کیږي، خو کله مونځ او دس وشي د هغې نه پس چې کوم دی خلک خپل امام پسې خبرې کوي، امام پسې خبرې وکړي، نو چې کوم مونځ تا کړی دی هغه مونځ هسې ستا ونه شولو، تر دې پورې چې الټه ته په هغې باندې نور هم ګناهګار شولي. نو زمونږ عملونه دې حد ته را رسېدلي دي. الله جل جلاله دې رحم وکړي، کوم مسلمانانو باندې دا تکلیف راغلی دی الله جل جلاله دې دغه مسلمانان د دې تکلیف نه خلاص کړي. تاسو دا ویډیوګانې وګورئ، په دې کې چې کوم دی لوی لوی بنګلې هغه راښکته کړي دي، هغه راغورځولي دي. هغه د څه وجې نه؟ هغه صرف د ګناهونو د وجې نه چې په ګناهونو کې خلک گرفتار دي، هغه علاقې خلک ټول په ګناهونو کې گرفتار دي، دې وجې نه دا ټول عذابونه راځي. الله دې مهربان شي چې د مسلمانانو نه دا کوم تکلیف راغلی دی دا تکلیف ته الله جل جلاله لري کړي. مونږ به دعاګانې کوو ان شاء الله العزیز. کوم ملګرو چې دا ویډیو وګوري دغه ټول ملګري دغه خلکو لپاره خصوصي دعا وکړي چې الله جل جلاله دغه مسلمانانو نه دا آفت او دا عذاب اوچت کړي، او الله دې په خپل خصوصي رحم وکړي، الله دې په دغه تکلیف لري کړي، او الله دې په اساني به راولي. خدای پاک جل جلاله دې دا څو خبرې په خپل عظیم دربار کې قبولي او منظوري کړي. د طوفانونو بارانونو لپاره زمونږ لپاره څه پکار دي چې دا په مونږ باندې کم شي؟ نو دې لپاره استغفار ویل زیات پکار دي چې مونږ او تاسو استغفار وایو
او د خپل ګناهونو بخښنه وغواړو چې کله مونږ او تاسو استغفار هم ډیر ویلو د خپل ګناهونو بخښنه مو غوښتله نو الله جل جلاله به مونږ نه د عذابونه پورته کی خدای پاک جل جلاله دې تاسو خبرې قبول او منزوري کړي